نو دا ګوته د شهادت دا چې په خپل کې ونیوه وای رب سو حکمونه چې لیکلي ما یو نه مدد جولای مې د عیبونو نه ډکه را روان صرف یو شیشتا چې زه گواهی کوم چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمرو بن العاص رضی الله عنه وفات کېدو. د مسلم شریف حدیث ته او دې کې زمونږ په دې موضوع کې دا خبرم ده دا صحابي دې چې نامه سره فتح کړي نجم ننم چې په مصر کې څومره جمعهتون دي او څومره مدرسې دي ټول ثواب شاته ملاوي دا چې خلکو چې د مټو نه خارونه وي د دې چې وفات کېدو مسلم شریف وګد حدیث ته بچي او خلک ټول موجود دي دایله شاکړې دیوار له مخکړه جاړي اب چې ول مینت کوي چې ګوره دا خلک راغلي دای طرف متوجه شه پډېرو مینتونو ځان طرف له متوجه د صحابي ورته وای بچیا زما د ژوندۍ درې دورونه په ما تیر شو یو دور هغه چې کافرو مو پدی تمنا ګرځیدم چې کوم ځای کې به نبی رسول الله مومم چې شهید کم وای کداغه وخت کې مرګ راغله پکې شک نو چې جهنم میں سے دوی مغدور چې زرال ایمان می راړو د الله حبیب چې ایمان راړوي به داخله ازاز کو بل صحابي و پکې خو دې ته بیعت وی دوی د الله حبیب لاس راړوان دي کو بیعت کولو نو مالا سراغون کو یو دې ته بیعت نه کیسه ما وی ز بیعت کوم خو خبره شرط کو ما ډېر غړ وړ ژوندۍ کې راکړې دا صحابه عجزي و زب بیعت لكم چې الله ما ته زما ګناهونه معاف کړي د الله حبیب ورته درې خبرې وکړي وی تعالی پته نشي چې یو سړی مسلمان شي مخکار څخه ختم ګناهونه د اسلام سره حقوق الله او حقوق العباد ګناهونه ټول معاف شي اچھا چې حج کو نو حقوق العباد ورته نه معاف کیږي حقوق الله ورته ټول معاف شول او چا چې هجرت کو نو هجرت سره حقوق العباد نه معاف کیږي حقوق الله معاف شول دې ورته ما بیعت وی کداغه وخت کې مړ کنه نو شک پکې نو چې جنت لمت وی بچي ما ایمان راړو د الله د حبيب محبت سره کې الله کې او کمال نن وی چې ما د الله د حبيب د صورت ذکر وکا چې پوزا مبارک دا چې واسترګي دا چې وی زنه شم کوله تا دومره عزت شو پټه مستر نشو کته الله دومره عزت خپل پیغمبر ته ورکړ موږ پټه مستر نشو کته وداغه نفس الله حبيب لاړو موږ دنیا کې بشرای گورنرای ملاو شوې دا چې تاسو له شاکړي او جواب دا پدې شور چاړ صحابه شان دې خپل خلک جوړ وګدوا کې د دې دردناک بچی ته وای چې کله ز پړشم نو ما ته به ویرګره خزانه پرې کوم چې دا ویر کوي چې وای ستاینه وای ځان ته کوي ویښشو کوي جامش نه دا به ما سره نه پرېږي اکل دې چې دفن کوي دا راخار را باندې پاسا آسان راوړوي اذن کده دې شورو بچي ورته تکیا والے ورته وی لګ به خاورو کې کېدو دا کوته د شهادت دې د خپل کې وي رب سوه کله چې دې کړي ما یو نه ده بدل جولای مې د عیبونو نه ډکه را روان صرف یو شیشتا چې زه گواهی کوم چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا بچی ته وصیت کوي وای چې کله ما دفن کې نو زما د قبر رګیب چاپیر دومره کینې رشتہ دار وته وای چې یو اوخ ذبح شي او دا غي وخت تقسیم شي یو نوی کور تر غلې اوس ما د نګیر او منکر راځي چې زه بس جواب ورکوم د مسلم شریف حدیث دی علماء لیکلي دا مستحب دي چې خبر سره سره شي اوس رواجونو دی په لور د خپل مړې څو د رواج د وجه نه لامل دی دوی دوجره کې نه څوک راغی که څوک رانغی دی خلک صحیح کوي مړې ون لا بولو پر دو خلکو لا بولو بیا الته جنازه شوی وای دعا کیږي پلانې دلته ناغه دې په دعا لکه ناسو په قبرستان کې تعزیت ناروا ده
د دې نارواو لکینا سو د خپل مړي د فن دې شو بیا د سره دا غم د جبای خلک راغلي چا او خوړه او چا اوس کله هغه سره د سره را غواړه چې په غم کې تا نه روټي او چې او خوراکونه غواړي دا سنت پاتې شو